بسم الله الرحمن الرحیم. باب النشرة. نشرة دا یو دم دا د دې دپاره کې کله کله سړی باندې داسې بې عقلۍ غوندې روشي، نو داسې په دم کې داسې سړی هوش کې روشي، بېهوشۍ غوندې حالاتي مدهوش غوندې شوی وي، دماغ یې کار نه کوي. او ځینې علما یې چې نه جنات منات راشي که نه هغه دپاره دم کېږي ته نشره ویل شي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر. هیچ پیغمبر علیہ السلام یو کتو عمر صاحب روایت دی سلیمان بن عمر چې کله مې وکتو دا روایت ام جندب نه کوي که نه چې پیغمبر صلی د اختر ورځې الګاډي منځ نه د جمره عقبه وویشتله، اخري چې کومه جمره سي ثم انصرف چې روان شو هغې ځای نه وتبعته امرأة من خثعم قبیلې وښځه ورپسې لاړه ومعها صبي لها به بلا لا يتکلم. یو مشوم ورسره و د مشوم خبرې نشي کول څه وجې نه څه بلا مصیبت کې اخته و. فقالت یا رسول الله ان هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. شیوی دا ما زوی دی او نور کورنۍ خلق شته که نه خو دې باندې څه مصیبت اخته دی خبرې نشي کولی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ایتون بقیه کورنۍ خلق می دي که نه. خبره دا ده چې تاسو لږ څه اوبه موبه راوړئ ایتوني بشی من ما فأتي بماء فغسل یدیه ومضمض فاه ثم اعطاها. د پیغمبر اسلام اودس وکړو او د اوبه بیا وله ورکړ جمع کړي شوي برتن کې په خپل اسقیه منه وصبي علیه منه چې د اوبه په اسکه او بقایا اوبو چې کنا پی واړه او واچوه پی واستشفي الله له شفا دعاګانې ولا غواړه. قالت فلقيت المرأة دا وایي چې زه بیا ښځې سره وروسته میلاو شوم که نه چې کله مې وکتل تپوس مې ترې نه وکړو ورسره میلاو شوم ما ورته چې فقلت له وهبت لي منه که ما ته لږې اوبه ترې نه راکړي زه به شفا دپاره استعمال کړم. فقالت انما هو لهذا المبتلى دا خو دغه بیمار دپاره دي که نه. قالت فلقيت المرأة من الخولين دا کال ورسره میلاو شوم فسألت عن الغلام چې هلک څنګه شو اوس. فقالت برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس چې برابر شوی دی بالکل جوړ شوی دی د خلکو شان دی نه دی بیخي عقلمن ګرځېدلی دی. او د پیغمبر څنګه کوم یو به استعمال کړي که نه د مای مستعمل نه نشي الخا که نه مای مستعمل څوک ځان باندې نه استعمالوي که نه او مای مستعمل خو پلیدي نه وي که نه چې بدن باندې پلیدي نه وي بس ونه چې ګرځي نجاست حکمیه ختموي که نه که سړی بیا اودس یې مخکې نه په واړه اودس سره حدث اصغر سره شاید نه پلیتیږي نه خو طهارت دپاره نشي استعمالولی سي که څوک. باب الاستشفاء بالقرآن دا حدیث مخکې تېر شوی و دا بابم. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا معاذ بن سليمان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. باب قتل ذي الطفيتين. دی باب کې دا مار خبره ښایي چې یو قسم ته ماران وي چاته حیة خبیث ویلی شي که نه د پاسه شا باندې دوی لکیرې وي تکې تورې لکیرې وي. طفیه ویل شي طفیه خالي خو طفیه ده که نه چې دې باندې دوی لکیرې تیرې تورې ده یوه طرف نه پې تېره شي یوه بله طرف نه تېره شي په دوی لکیرې په د حملې باندې چې وګوري که داسې مار وي بیا ترې نه لرې تخته دې قتلول پکار دی او زهر ډېر زیات تیز دی سترګې سړي ختموي زنه ځای کې که چا حمل یې هغه ختموي وله ښځو له ناناسې چې وګوري وله بیا وله ختمېږي سترګو کې زهر ډېر تیز دی نظر دې ختموي ړندېږي. باب قتل ذي الطفيتين طفيه لکیرې تېره شي
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امر النبي صلی الله علیه وسلم عائشہ سے روایت کی چې پیغمبر علیه السلام د امر ورکړی دی بقتل ذی الطفیتین چې دا منګور دا سام چې دله ملاو شي کنه سر پې دا بیا مړ کوئ فإنه یلتمس البصر د سړي سترګو ته ګوري دا بس سترګې دله ختموي سترګو سره ډېر کرنټ دی ویصیب الحبل یعنی خیه خبیثه ده ډېره خیه خبیثه ده ډېره مرداره ده او د حمله سړي غورځي ښځې وله غورځوي وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات منګرونه سرپیش څومره دي دا مړوئ تاسو او چې د کور مور کې روزي خو بېله مسله ده که نه سواکین البیوت هغه کې بیا لږ اواز پې کوي اوله نه وقتلو ذا الطفیتین مفعول جوړ شو که نه ذا بیا الف سره وایي چې د کم طفیتین والی د دو لکیرو والا چې په ملې باندې لاړې د لکیرې شان دي دا بیا مړاوی والابتر او یو تک منګرونه دي دوله د لکۍ کټې لکه ګوس نه شوله دا په نزدیکي راځي ښه ګوس نه شوم داسې نور شته فإنهما یلتمسان البصر سړي سترګې هغه کوي دنه داسې بل شان دي کېږي چې وله وګوري ويسقطان الحبل باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة يلشي الطيرة يلشي اوس فال چاته خوښ یو طیره ولا خوښ نه دا څنګه چل فال حسن خو درست دی که نه فال حسن څه تیلی شي فال حسن معنا ده چې ته روان شوې پاسپورټ دې جوړولو او چې وتې کور نه که نه اواز دې واورېدو هلته کې د افلح نوم دې واورېدو افلح کامیابۍ ته ویلی شي که نه نو هغسې اواز چاته کو چې افلحه دې خوا راشه تا دې نه خپله منسي چې انشاءالله کامیابېږم هلته روان وې ته چې روان وې کار ته روان وې یارې نوې داخله دې چې شته کوله ته اوس ایران چې کامیاب به شم په دې کار کې که نه شم کامیاب هلته د یو سړي نه واورېد ظفرخانه و ظفرخانه اوس د ظفر خو کامیابۍ ته ویلی شي که نه تا ته نه ښه فال شي یارې د نوم مې اوله ورځ یې غوږ کې پرېوتې دي منه ده چې انشاءالله خدای مې کامیابۍ ظفریاب کېږم نه دا خو صحیح ده او دا فال حسن شو او بل بدشګوني ده که نه بدشګوني یا چې شي نه کرکې مرکې اخلي دا بیا منع شي اندېښه نه دي چې هسې چې شي نه ما دې وره د خامخا تېنه نه ما اخلي هلته ناکام خان نه مې دو نوم یې ناکام و تا تېنه اوس چې شته دا معنا اخلي چې زه ناکامېږم تا ته چیرې دي ښه شیان تېنه اخیستل شي خو بد تعبیر نه شي اخیستلی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن فال حسن تفسن ويكره الطيرة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى چې یوه بیماري د بل نه بل کس ته نه لګي یعنې د تاثیر په علت په درجې کې ها سبب په درجې کې یوه بیماري بل سړي ته لګېدلی شي خدای پاکې متعدي کوي که نه په خپله باندې بیماري کې دومره طاقت نشته چې متعدي شي ولا طیره وحب الفال الصالح ښه فال صحیح دی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ده مونږ نه دی خبره دا ده که نه چې طیاره میاره سره سړي څه کېږي توکل سره ختمېږي نور څه توره پې نه کېږي